نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزتمند مسلمانان رونو حضرت امام مهدی علیہ السلام متعلق احادیث مبارکه وکي د ټولنا غټ علامه هغه دا ذکر شوی دا چې د رکن او د مقام رکن یمانی او مقام ابراهیم کې به د امام مهدی علیه السلام بیعت کیږي او دغه وخت کې به د حضرت امام مهدی علیه السلام عمر دا به د څلوېښتو کالونه زیاتی دې باره کې یو حدیث مبارک ته حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عمران ابن حسین خزاعی رضی الله عنه د تاسو کو چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ با دا امام یعنی دا امام مهدی به موږ څنګه پیژنو نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه زما د نسل نه قد قامت کې ګویا کې د بنی اسرائیل د سړو په شان دی د بیاض قطبانی صادری اغوستی او د مخ دا به ګویا کې د سوال لسمه شپې د سپوږمۍ د دغه په شان په پلقېږي او د پخی طرف مخ باندې با یو تور خالی خدای وخت کې بعد امام مهدی علیه السلام عمر د څلوېښتو کالو د پاسه دا روایت امام ابو عامر عثمان سعید المقری دا روایت په خپل سنن کې ذکر کړی دی حضرت ابو جعفر محمد ابن علی رضی الله عنه روایت ده چې امام مهدی با د یوې زمانه د پاره یوې زمانه کې به هغه چې د نو پدې غاټو کې با هغه رپوشي اشاره وکړه د مکه غاټي یعنی د زیتوا طرف ته د مکه مکرمه کې یو مقام دی یو محله ده چې پدې کې به حضرت امام مهدی علیه السلام د څه وخت لپاره رپوشي او د بیعت نه مخکې د بیعت نه 2 ورځې مخکې بعد د امام مهدی یو دینی رور د امام مهدی تلاش کوونکو بعض اصحاب ته وي یعنی هغه به پوښ د امام مهدی علیه السلام دینی رور وي نو هغه علما او حضرات ته به وي کوم چې د امام مهدی علیه السلام په تلاش کې راغلي دي چې تاسو د تلاش لپاره سور راغلی نو دی ورته جواب ورکړي چې مونږه سلويخ کسان نو دغه کسب تاسو کې قصص تاسو مطلوبه شخصیت وخه نو تاسو به د اطاعت کوئ هغه جواب ورکو هغه به جواب ورکړي کو چرتا په غرونو کې پناه اغستو نوبت په مونږ باندې راځي مونږ دې ته هم تیار یو کو امام مهدی علیه السلام په غرونو کې پناه اخلي مونږ سره په غرونو کې پناه اخلو نبي ابا راتلون کې شپه باندې د سره میلاو شي او د لسو اهل حل عقد وباهمي مشاورت سره با چې دینو لس کسان دا به منتخب کړی شي او په آینده او شپه باندې بعد ملاقات لپاره حاضر شي دا روایت دا عقد الدرر فی اخبار المهدی المنتظر نامی کتاب چې دینو دا ذکر کړی دی
او د حضرت امام مهدي علیه السلام د بیعت نه مخکې څه علامات دي چې هغه حدیث مبارک کې ذکر شوي دي او حضرت عمرو بن شعیب د خپل پلار نه او هغه بیا د خپل نیکه نه دا روایت نقل کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ذوالقعدې په میاشت کې با ډلې جوړ شي او داغه نشانه بدای چې په دغه کال باندې به حاجیان لوټل کیږي په مینا کې به ډیره زیاته خونریزي کیږي او خلق په چې دنه وجل کیږي دومره خونریزي به کیږي چې جمره عقبه هغه ته به چې دنه خلق وینه ورسي نو خلق په د خپل صاحب یعنی امام مهدی علیه الرضوان تراشی او د رکن او د مقام په منځ کې به چې دنه عمومي او هغه بنه غواړي د هغه په لاس باندې به بیعت وکړي او دی ورته وي کته د بیعت نه انکار کوي نو موږ بستا گردن چې دنه دا به پریکو دا خلق په د امام مهدی علیه السلام بیعت وکړي د دې تعداد د اهل بدر د تعداد مطابق یعنی 313 زمکه او اسمان والا خلق دا بدنین خوشاله حضرت عمرو بن شعیب د خپل پلار نه واغه بیا د خپل نیکه هغه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا حدیث مبارک نقل کی چې یو کال با د امام نه بغیر حج او عرفه کیږي یعنی دا د امام مهدی علیه السلام نه مخکې چې د نو علامه ذکر کیږي چې بادشاہ به وفات شي لکه نور حدیث کې راغلي دي او هغه کې به جنگ جګړه شروع شي سیاسي افراط تفریح وي سیاسي کنټرول بنئ یعنی حکومتي سرکاري کنټرول بنئ نو بغیر د امام نه با حج او عرفه چې د نو په خپل سمې باندې خلق وکي په دې دوران کې با حاجیان په مینا کې چې په یو بل باندې با لکه د لیونو سپو حمله وکي قبایل چې دنه دا به هم په یو بل باندې چړای وکي قتل او قتال به شروع شي چې جمره عقبه هغه په وینو باندې سره شي نو دغه وخت کې با چې نو خلق امام مهدی علیه السلام تراشی هغه د کعبه سره بل مخ مبارک جنگولې او ډیر زیات پجاړي راوی وای چې ګویا کې د امام مهدی علیه السلام هغه اوخ کې چې د ناغه وسوم انما نو خلق په امام مهدی علیه السلام ته یو پیر بیا د درخواست وکړي او ورته وی څومره پیری تاسو خپل وعده ماته کړې د مسلمانانو ویني څومره په حق سره توي شو د دین اورسته امام مهدی علیه السلام نه غواړي خو خلق په د امام مهدی علیه السلام نه بیعت واخلي نو راوی د حدیث وی مخاطبه کته د نو بیعت وکړه ځکه د پاسمانونو کې او پزمکه کې د مهدی لقب ملو شوی او د باره کې یو بل حدیث مبارک هم ده حضرت شهر ابن حوشب رضی الله عنه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په رمضان کې بعد د اختلافات او اوازونو اوچت شي په شوال کې به د جنگ اوازونو اوچت شي او په ذل قعده کې به قبایل د ډلې پرې جوړ کی او دغه نشانی بدای چې حاجیان په دغه کال باندې لوټل کیږي په مینا کې به یو سخت خونریزي کی ډیر خلق په پای کې قتل کیږي او وینه بعد دومره توي شي چې جمره عقبه ته به چې د نورسي تر دې چې خلق په خپل صاحب یعنی امام مهدی علیه السلام تراشی ادرو کنه د مقام په منځ کې وای چې د هغه په بیعت باندې مجبور کی بیعت په واخلي امام مهدی علیه السلام د بیعت نه اعتراض کی خو دی ورته وی کوته اعتراض وکړو نو موږ واستاګردن چې نو کړو
دنه بزمکه او اسمانونو والا خوشاله زما عزتمندو دا د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور نه مخکې د مینا خونریزي دا په ډېرو حدیثو کې راغلې ده په مینا کې به خونریزي کېږي او دغه کال چې دی نو په دقه کې به د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهوري او په دغه کې به چې دی نو خلق داسې علما ابدال چې هغه به د حضرت امام مهدي علیه السلام په تلاش کې تلي او هجرت پې کړی او چې دا صورتحال مخې ته راغی نو ته پوه شه په دې باندې چې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور او بیعت کېدو والا دی خو څرنګه د حدیث مبارک کې دا خبره ذکر شو چې په شوال کې به د اختلافات او اوازونه شروع شي او بیا به په ذوالقعده کې کنه په شوال کې بیا ذوالقعده بیا ذوالحجه نو د دین دا معلومیږي چې دا یعنی یو قسم سیاسي انتشار او د جنگ یو ماحول دا چې کله په عربو کې جوړ شو نو بیا دا وخت چې دا د امام مهدي علیه السلام د ظهور بالکل نشانات پوره دي بالکل وس د امام مهدي علیه السلام ظهور دی د دې نه پس د بل خبرې څه انتظار نشته دی خدا دا معلومیږي د دې سره چې څرنګه نور حدیث کې راغلي چې او بادشاہ به مړ شي د بادشاہ په وفات باندې چې د نوغه اختلافات شروع شي جنگ جګړې به شروع شي او هر یو چې د ناغه بل امارت طلبداري درې کسان به هغه بل امارت د حکومت طلبداري او د حکومت په بده کې یو تم ملاو نشي نو دغه صورتحال به مخې ته راشي کوم په شوال کې او په ذوالقعده کې بیا په ذوالحجه کې په مینا کې خونریزي وشي د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور بس دقه وخت دی الله دې عمل توفیق راکړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین